نن به ما سره واده کوي هلکه د چا پکې مور او پلار جمدي دي یا دواړه یا یو داسې چت کې د چا جمدي وي ټول وایي الحمدلله نو نن نه پس به داسې کوئ چې مور او پلار له ماسخوتن په اوږو او په دې خپو یو څو لاسونه ږدئ چاپي به ونه کوئ کوئ به که خیر نو مور به راته وایي او پلار په بچو خو یې له خفه کېږي چې مه کوه خو تاسو به نه که تاسو وایئ چې موږ د استاد جي نه اورېدلي دي په دې اوږو به ونه لږ لاس ږدئ زور به ورکوئ چاپي به کوئ او په دې خپو به ونه چاپي کوئ دړنه بیا راته دا ووځي د مور او پلار دعا خدای پاک قبلوي په دې به د مور او پلار او ستاسو تعلق هم جوړي ښځه له خوا هم تاسو کوئ که ښځو له کوي ډېر کوي خو څوک نه وایي ښځو له کوي ما ته په خپله ما وایي شاګرد مې لکه ته نه کوې ښځې راته ویل مولوي صاحب وایي بس نه مې رښتیا وایه یاره وایي چې اوس غریبه ټولو صوباړې وایي او ټوله ورځ هغه جامې ووینځي او وړاغږي او منډې ترړې وایي چې ماسخوتن راشم نو خامخا په دې خپو ولې یو دوه لاسونه ږدمه ای مې بې غیرته بې غیرته تا له به زور کوي که ته به وله زور کوې نه وایي ستړی شوي نه ما له کار نه کړی ماشتره نوې هلکان چې څومره دي خفه کېږي ما دا ټول په دې غم اخته دي خو ال څوک نه وایي خیر دی ښه خبره ده بده نه ده ولا خو مور له پلار له به لازما چاپي کوي په دې خپو او په اوږو به ونه لاس ږدئ کوئ به انشاءالله که نه ټولو انشاءالله دعا مو ورته غواړئ چې مورې دعا راته قسم دې د مور او پلار دعاګانې هم قبلېږي او خیرې هم ګورې قبلېږي دا قانون دی مور چې راته دعا وکړي د عبدالرحمن سدیس نه دا لوی نن سبا چې د حرم شریف امام دی د بیت الله شریف نو دې د تاریخ راځي چې زرکوټ هم ډېر روان و نو یو ځل مې مور وړاغه ګله او کټوۍ باندې کړې وه نو ما شګې را واخېستې نیمې مې ورته وړو کې واچولې نیمې مې په کټوۍ کې واچولې نو چې شګې دې واچولې کټوۍ کې کټوۍ تباه شو یو څوک نه شي خوړلی او چې وړو کې دې مو واچولې بیا څوک چېرته خوري وی مور مې ډېره زیاته غوسه شوه خو خیره راته ونه کړه وی عبدالرحمانه ډېر روانې خو الله پاک دې د حرم امام کا وګوره خدای د حرم امام نو د مور دعا هم قبلېږي د مور خیره هم قبلېږي زموږ په کلي کې یو هلک و مور به یې واله مور به یې غریبه منکره راله داسې به یې وواله زخمي زخمي به واجده نو بیا هغه زوی یې ناجوړه شو نو ما ته چا ویل تپوس ته یې لاړ شم د دې سپېره تپوس زه نه کوم دا خو ظالم دی دا خو مور یې وهلې ده مور به یې ورته کوله نو ما ته یو مقتدي وی نه کړه وی تپوس ته تماشه خو یې وکړه که نه مې څه چل دی وی لیوني سپي چې چلې د کټ کې پروت دی نو وی د دې خېټې نه د لیوني سپي چینګار راوچتېږي حالانکې لیونی سپي چې څوک وخوري نو خېټه کې سپي نه پیدا کېږي داسې د خلکو مشهوره خبره ده سپي په دې نه پیدا کېږي لیکن دا خدای پاکه خلکو ته ښوله چې ده د مور بېعزتي کړې ده مور یې والې ده نو راشئ اوس یې وګورئ یقین وکړه ما ته یو کس نه ګڼو کسانو وي چې غوږ خېټې ته ور نږدې کړې نو د کوترو د دې سپو د بچو اوازونه یې د خېټې نه راوچتېږي او چغې به یې والې مړ شومه مړ شومه هسپتال ته به یې ډاکټرانو یوړو هغوی ویل کور ته یو سره د علاج نه کېږي بیا مړ شو د مور او پلار قدر به کوئ او احترام او عزت به کوئ خو د مور او پلار قدر او احترام عزت به څوک کوي هغه څوک به ورکوي چې د قرآن او دین نه خو خبرې کوي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه یو سړی راغی حضرت عمر صاحب پې شکایت وکړ وی دوی ووالم هغه اډرویس ښه ده عمر زمانه د عدل انصاف او دوی به لږې شو پلار به وایي ورشه پله د زوی راوله زوی یې والا راوست چې راوست هغه دا تکې تورې خپې او تور مخ او تور لاسونه نیولي او خیرن خچل او یو غټ کوټک ورسره لاس حضرت عمر صاحب ورته وایي دا د زوی دی وی یو څه دوواله سره یې وینې کړی هغه ته یې وایي ستا څه نوم دی وی زما نوم جعل دی جعل جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي ګونګټ خو پېژنئ که نه تور غوندې شوي
دې سوټو نه فوټبال جوړ کړی بس پې مړه غرې ورکړې نو هغه پلار ته یې مخ ور واړو وي دا نوم دله چې ایښی دی وي دا مې دی بابا رانه ایښی دی نو پلار ته یې مخ ور واړو د خدای نیکبخته تا دې زوی له جعل نوم ایښولی تا سره ښکلي نوم چېته نو جعل ښکلي نوم به ایک دی په نومونو کې خشته نوم حضور پاک فرمایي عبدالله و عبدالرحمن دی یا د صحابو نومونه کې دی یا د پیغمبرانو نومونه کې دی نو تا یې نه بېله جعل نو نو هغه سړی ورته وایي وایي دا زما یو وینځه وه زما خوښه وه نو ما پې نکاح وتړلی نو دا شی ته پیدا شو نو چې څنګه دی نو هغسې نوم مې وله کېښود عربو به د انسان شکل ته کتل نو هغسې نوم به یې ښوده که یو انسان به ښکلی و نو ابیض نوم به یې کېښود جینۍ به ښکلې وه نو بیضوا نوم به یې وله کېښود که یو انسان به لږ تور و نو اسود نوم به یې کېښود ښځه به توره وه نو سودا نوم به یې وله کېښود دا نومونه به هغې ښودل نو ما وله دا نوم کېښود نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه هلک ته ویل لکه دا مخ لاس دې تک تور نیولی دی خیرن خچن ته اودس نه کوې وی صاحب اودس څه ته وایي وایي دې خو اودس نه پېژني وی مونځ وی زه خو مونځ نه پېژنم نو پلار ته یې وله مخ راواړوي غلطي ټوله ستا ده دارې دې دوی ته اودس او مونځ نه دی ښولی وی سرمن دی او باسم اورېږه د اول دا مسله حل کوم چې دا دته ولې والي وی ما ته خو یې نموز خرې نو اودس زه خو په دې نه پوهېږم وی دقه کوتک یې را کړې دی او خرې را کړې دي د ځنګل ته دا خر بوځه او دا سره وه او کار پې کوه نو سار په دې خرو مزدوري کوم کار پې کوم بیا ځنګل ته بوځم سره وم او ماسخوتن یې راولم دقه کوتک یې را کړې دی او خرې را کړې دي نور خو یې ما ته څه نه دي ښولی وی دې پلار مې راته وی دا پلار دې ولې والي دی وی صاحب ما خو نه دی والي وی هغه سر وینه نه صاحب وی دا خو داسې چل دی وی دې پلار ما ته وی چې دا خره سره وه او کار پې کوه او که کله یې دا خره یو بل سره په جنګ شي نو دا خره په یو بل چکونه لګوي یو کال تللی وم دی مدین ته هلته مې شپه وه د سیند په غاړه نو سار چې مې لمونځ وکړه نو داسې چهل قدمي مې کوله ګرځېدم نو هلکانو خره جنګوله وایي د خرو جنګ مې په لومبي ځل ولیده بیا خو مې خلاص کړل هغوی اوهو دا د چرګانو د سپو به دې هېر شي یو بل باندې په دې غوږونو چکونه لګول او یو بل ته به یې شا کړه چې غرض به شي دا دواړه خپې به یې ورله دې خېټې له روبرول بیا مې خلاص کړل شي دا جنګول ګورې ګناه ده ښه رسول الله مبارک نهى رسول الله صلی عن تحریش البهائم څاروي چرګان مړزان چرګان او دا بل خلک څه جنګوي سپي دا به نه جنګوي دا ډېر سخت ظلم او ډېر سخته ګناه ده یو زمانه کې د دې ډېر زیات رواج اوس خو پته نه دی ما یو ځل په چهارشنبې میله په هغه وخت کې دغه ته سر لګېده د نوخار روډ باندې به وه نوخار روډ باندې به چهارشنبې میله لګېده نست اډې سره نو هلته مې قربانۍ له څاروی غشته ملګري را سره تلي ما څادر والي او تسبیح را سره لاس کې وې د څادر کې داسې دننه هغه مې اړولې یو هلک ما له راغی وایي جنګې څه مازدر یې خراب هغه وی ګینده سره مړز دی په لاس کې او ما تسبیح اړو نو ما زر هغه څادر لرې کړه مې را دې خوا شه چې هغه تسبیح ولیدې منډه یې کړه یعنې دومره دا چرګان دا څیزونه به خلکو جنګول دا سخت جرم او ګناه زه دې ویسا کې وم دا ته حقیقت پې ویسا کې پاټک کې مې یو کال هلته یو مدرسه کې درس و هغوی به چرګان جنګول هغوی وله د تانبې نوکونه یې ښودي د تانبې نوکونه چرګانو اما په خپله لیدلي او په لکونه روپۍ به پې اخېستې اوهو بیا دا خو لوی ظلم کوي ظالمانو زیاتې کوي حضور پاک ګوره په حیواناتو هم رحم به کوې په انسان به هم رحم کوې دې نه منع شوې نو دې پلار راته وایي چې دا خره دې کله په جګړه شي نو په یو بل چکونه لګوي نو دا کوتک به اوچتی او دې منده به یې وله رابری نو دوی به یو بل پرېږدي نو زما خره چې یو بل سره په جګړه شي نو دا کوتک اوچت کړم دې منده یې وله رومرم نو خره یو بل پرېږدي وی نن چې کور ته رالم نو بابا او بیبې مې یو بل سره په جګړه د یو بل ګریوانونه یې نیولي مې بابا پرېږده مور مې ده نه یې پرېښوده مور یې پرېږده پلار مې دی نه یې پرېږدم نو ما هغه چل وکړه کوتک مې اوچت کړ
چې د منده برابر چې دواړه یو بل پرېږدي خو د بدقسمتۍ نه مې د بابا په مازدیګر ور برابر ما خو په قصد نه دی وهلې ما خو خلاصې کړم خلاصې مې کړم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څه وایي پلار ته غصه شو وی غلطۍ ټول ستا دی که تا دا بچې مونږ له راوستې وې مسجد نبوي ته دې صفې ته ما به ورته یو دوه درې ایتونه ښولي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله په دې ایتونو کې څه وایي؟ الله وایي زما د حق نه پس دویم نمبر حق په بندګانو کې د مور او د پلار دی. مور او پلار سره به ښه سلوک کې خبره به منې قدر به کې عزت به کې او که دا مور او پلار دواړه یا یو کس پکې بوډاګان شو اوف به ورته نه وی اوف 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 به هم نه وی اوږه به ورته ټیټه وړې د الله نه به سوال کوي چې یا الله زما دا مور او پلارو او زه یو وخت ماشوم هم په مې رحم کړی دی خدای ته پرې رحم وکړه نو که دا دې راوړی او ما ورته دا آیت ښولی وي نو نن به ستا هم قدر کو د مور به هم قدر کوم لیکن تا دوی ته دین نه دی ښولی شریعت او اسلام دی ورته نه دی ښولی نو په ته د خر ګمان وکړو په مور یې د خري ګمان وکړه چې خر او خره خلاصو منده به له کوتک رابری نو تاسو له هم دې منده کوتک رابرولې نو زما وروڼو بنیاد دا دی د دې خلکو ته وایم خو د مونږ څوک مني نه دویم دا خلک مهرباني وکړي په دې خپلو بچو حفظ وکړي حافظان یې جوړ کړي علم وکړي عالمان یې جوړ کړي دعوت و تبلیغ سره یې وتړی تبلیغ سره یو ځای کې شامل کې چې دی دیندار شي نو ستا بچې بشي ستا قدر او عزت به کوي د مور قدر او عزت به کوي چې دی بې دینه لوی شو نو د مور څه پېژنې او د پلار څه پېژنې بیا خو پلار ته د میخو مزدور وایي بیا خو که مور والا خدمت کوي نو مور ده او که کله مور غریبه د خدمت نه پرېوته بیا د مور پروا نه ساتي که پلار والا ګټه کوي نو بیا باباجي دی بابا دی داجي دی او که پلار والا ګټه نه کوي خدای شته که پروا پې ساتي او چې کم د خدای نه یریږي او قرآن یې ویلی دی او دینداره دی ښه ماحول کې پاتې دی نو هغې کې شاذ و نادر به هغې کې هم دوه درې وي چې هغه به نقصان وي خو اکثریت به د مور او د پلار خیال ساتي او قدر او عزت به کوي نو ما سره خو تاسو وعده وکړه که خیر انشاءالله